قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. منگ ورته وویل سوار که په دې کشته کې د هر صنف نه د هر جنس نه جوړه نارینه او زنانه د پاره د بقا د نسل. واهلک او اهل خپل الا من سبق له القول سبقت کی قول چا کنعان دے یا داغه مور د والدت. ومن آمن او چې چا ایمان راوړي. وما امن الا قلیل ایمانګر لږ خلق چې محدود چند کسانو چې په کشته کې راتلو د دومره 9.5 کالو تبلیغ داغه دغه نتیجه و. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. بیشکا اول ورته الله پاک چې سوار شه دي کشتۍ کې د خدای په نوم د دې جاری کېدل دي د خدای په نوم د دې اقامت. بیشک رب د ما غفور الرحیم دی بخون کې دی او رحم کوون کې دی. اغه زین او بشورو شولي کشتۍ کې دي سوار شو او به زیاتې دي اسمان او د ځمکې او بیاو شوي. وتجري بهم في موج كالجبال دا کیاریو په دی باندې او په چپو کې شاشان د غرونو لولو چپې برات تلین. ونادى نوح ابنه نداو کنه زوج خپلتا کنعان تا وکانه فی معزل یو په کناره کې لدی نوح علیہ السلام نا یا بنی ارکم معنا اے بچیا سور شمونگا سرا ولا تکم مع الکافرین کافران ترم انا آمن ایمان نوڑا اسور شمونگا سرا. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء اول دو زر پرامو یو غرطا چې مالا با عصمت را کی دو بونا دا جودی غرد دیرو چتو دیتا باور شما او زبا بچ شم. قالت من من امر اللہ الا من رحم نشتے دے بچ کون کے ساتون کے نن رزید امر دا اللہ نا الا من رحم مگر اغا سو کو کیا رحمو کی مانا رحم چکم دے دا عاصم دے دی وقت دا استثناء دا چکم دے نو متصل شوا یا استثناء منقطع دا التعاصم چکم دے اغا رحم دے الا من رحمنا الا من رحمه اللہ مرحوم رات شو دا استثناء منقطع شولا. سو کوئی چې دلته کې عاصم په معنا د ذو عصمت سره دی لکا لابن معنا ذو لبن راحم معنا ذو رحم نشته عاصم ننزی دامر دا لانا الا من رحم مگر هغه څوک چې پاغه باندې رحم وشي ذو عصمت پاغه څوک چې پاغه رحم وشي. نو دی وخت کې به استثناء چې متصله شوه لکا لابنون تامرون طالقون هغه معنا ذو طلاق ذو لبن ذو تمر دامرات دی دا خبرې کوي. وحال بینهما الموج فکان من المغرقین حال چې ما بین کې چپه پیراله د دریاب د اوبو شد مغرقینونه بس غرق شد. وقیل ارض بلی ماءکی ویل شو ازم کې انغړ او بخپلی ویا سما عقلی اسمان منک او بخپلی وغید الماء کینا سلو بجو او په کمې دور عللی وقضی الامر فیصله شد امر واستوت على الجودی او برابر چله کشته په جودی غر باندې. وقیل بعدا للقوم الظالمین او ویل شو لریواله دی بعدا هلاکت دی د پاره د قوم ظالم او لریوالی د الله د رحمتنا. دا نږدې وخت جودی غر باندې ووري ویلی شوی او کشته ښکارا شو د دنیا انجنیال ور راتل اندازه دا چې دا د نوح علیهم کشته دا کشته پوهچ نه چلیږي خو دغه ته ودری دا او بس چې کم نه نو بیا هغه او بکیناسي کشته په غر باندې دا پاتې شو اور کې بیا پټوا بیا ښکارا شو څنګه د فرعون لاش ښکارا شو هغه غیبی واقعا الله تعالی چې کم نه نو دا ښکارا کړل. او د غرض د عاشورا وا د محرم لسمه ورځ وا دغه خلک چې سره سونه هغه سره پاخه کړ گزارې د پاره او چا چودا ورځ راځي نو خلک ګونګړي پخې د جوارو ګونګړي د غنمو ګونګړي دا پخې هغه خو بدی وجو چې بل څه سرهونه حدیث خیرادی چې څوک د عاشورا پر ورځ باندې فرزق فراخو کې پایال باندې ټول کال به رزق فراخي
نور کرے دال خوڑ په دغه د غوښه پخه کړه، نور کله غوښه پخوله په چرګلال ک، نو ټول کال په دمانه فراخي عاشورا پر باندې خو خوراک پکار دی، بهترین خوراک پکار دی چې بد جوار ګونګړي پخوا او د غنمو ګونګړي پخوا. اوس پخې خلک کنه ها، اوس هم پخې او کنه خجی. بیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کوم دینو دا خدای نو سوال کوي، نداو ک نوح علیہ السلام رب پلتا وی اے زما ربا زما زما اهل دے چا استاهل بخلاصو ما وان وعدك الحق، تو وعده حق دا وانت احکم الحاکمین، او تدیر حکم کون کې د حکم کون کو نه لا خو هغه زما زوی هلاک. قال یا نوح انه ليس من اهلك، اول ورته الله پاک اے نوح علیہ السلام دا ستا د اهل نه دی، ستا اهل باغی چې ستا په نقش قدم رواني. انه عمل غیر صالح، دی عمل کون که د عمل غیر صالح دی. انه عامل عمل غیر صالح، عمل کون که د عمل غیر صالح دی. څوک ضمیر راځي وي د سوال تا، دا سوال ستا عمل غیر صالح دی، وی دا زیات مناسب د پیغمبر د شان سره نه دی چې الله د ته نسبت کوي د عمل غیر صالح. اگر چې داغي جواب هم کېدی شي چې غیر صالح د معنا ترک د اولاد، پیغمبرانو ته په ترک د اولاد باندې تنبیه راځي. اسنات الابرار سیئات المقربین، د ابرار نه کوي چې دي دا د مقربین لپاره دا پشان چې کوم دي د سیئات وي، نو دا سوال ساج دی د عمل غیر صالح دی. دا معلومه چې قرابت پیغمبر علیہ السلام سره دا بید ایمان نه مفید چې کوم دی دا نه ګرځي. کنعان پیغمبر زاده او د کفارو په صف کې لاړ، نو بس هلاک شو. پسری نوح بابدان بنشست خاندانی نبوتش گم شد. د نوح علیہ زوی کافرانو بدان سره کیناست، نو د نبوت خاندان نه کټ شد. سگ اصحاب کاف روزی چند پی نیکان گرفت مردم شد. اصحاب کاف اس پہ د نیکان د لمن ونیولا حکم د مردمان شو. خلق د قدر او د عزت پر نظر باندې دا چې کوم دی ګوري. نو لادری مفسرین وایي چې د جنت کې می خود سپي په شکل بني، د ګډ په شکل بني. دلته د ترکستان په علاقه کې یو غار دی داسې، او د غار په خوله کې سپی چې دی ورته پروت دی او دننه پکې کسان دي. دغه معلومیږي چې دا بله واقع ده، او دا چې کوم د اصحاب کهف سپی هغه دې یادېږي چې دا ینجلوس غر چې کم دی، ترسوس چې کم دی خار دی، ینجلوس چې دی غر دی، او آلته کې غار کې آلته کې هغه اصحاب کهف ننوتی دي. اسپی ورته چې دی دا په دغه کې پروت دی، او چې کله هغوی په ډډه اوړي سپی هم په ډډه باندې اوړي، هلته څوک ورته نشي ورننوتی نشي. حضرت عمر صاحب د معاویه صاحب په وخت کې په دغه لار باندې مجاهدین تېرېدل. معاویه صاحب ویل چې دې ته زه ورځم. ابن عباس صاحب ورته ویل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام الله د دینه منع کړی دی چې دغه دروب چې دی دا مقام دی، دلته ورتل نه دي پکار. او عیسی باندې دوه کسې ولېږل، ای باندې آسماني آفت چې کوم دی دا راغی، هغه مقام د رعب دی، هلته څوک دننه ورتلی نه شي کنه. هلته یو جومات هم اوس جوړ شوی دی. مخکې هم هغه وخت پې جومات جوړ شوی و، خو سن 74 کې چې حج لمونږ تلي وو، نو هغې دپاره حکومت نه اجازت هم غوښتی و، کاغذ به یې ګرځو چنده یې کوله دا جومات دپاره، چا جومات موږ تازه کوو نوې کوو یې. دلته مولوي صاحب ما سره هغه ویل هلته موږ په قافله کې تللو، نو دا اصحاب کهف دغه سره جومات سره موږ وخت تېر کړی دی، لږ اشاره شوي هلته کې. هلته یو زنانه وه محدثه، احادیثو کې ډېره ماهره وه، او درس به یې ورکوه پوه مطلب باندې. هغه دا قندهار کې میانجي کلی یادېږي، میانجي هلته مولوي عبدالرحمن شاه نوم یې، دلته مونږ سره پاتې شوی. نو هغه دا کیسه ماته کوله، حج له هغه تللی و، هلته کې مونږ کافي روزې تېرې کړي دي هغه ځای کې. ښه جي. فلا تسألني ما ليس لك به علم، سوال مه کوله مانا هغه چې تا لره پې علم نه وي.
انی اعظک ان تکون من الجاهلین، زتا تواز کوم نصیحت کوم چې تنشه د ناپوهانو نه. قال رب انی اعوذ بک، اول د ای زما ربا بشک پناه غواړم پتا سره، ان اسألک ما لیس لی به علم، سوال کوم د تانه هغه چې ما لره په علم نه، ولا تغفر لی، تا ته مغفرت ما ته مغفرتونه کې، وترحمنی په ما رحمونه کې، اکم من الخاسرین، زبشم د زیانکارانو نه. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک، ویل شو نوح علیہ السلام ته اے نوح کوز شه په سلامتیا سره زما جانب نه او په برکتونو سره علیک پتا باندې، والا امم ممن معک، او په امتونو باندې دا هغه چانه چې تا سره یې کنه. اپیزان یو بل ته وایي چې د میمونې جنګی راته وښایي چې ګڼ میمونه راغلي، هغه دا دی علا امم ممن معک، څو میمونه راغلي، دو یو دو بل سلور دو بل شپږ شو دو نور اته شو، دا مدغم درې ځای راغلی دی که نه، امم ممن معک درې ځای پکې دا مشدد راغلی. دا د نوح علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو نجات بیا مونته، او چې کوم مخالفو ای باندې هلاکت چې کوم دی دا راغلی. و امم سنمتعهم، نور امتونه به هغه چې کوم دی دی له به نفع ورکو، ثم یمسهم منا عذاب علیم، بیا به مسکې دی لره زما د جانب نه دردناک عذاب، دا به پرې راځي. دا اوس د نبي اسلام د رسالت دلیل ذکر کوي. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، دا د غیب اخبار دی، بعضې د اخبارو د غیب نه دی او تا ته وحی کوو. دې ته انباء غیب وایي، دې ته ایحاء غیب وایي، دې ته اعلام بالغیب وایي. ما كنت تعلمها، نوی ته چې عالمو په دې باندې پخوا د نازلېدو د قرآن نه، ولا قومک نبي ستا قوم عالمو من قبل هذا، پخوا د نازل قرآن نه. فاصبر صبر کوا فازاد قوم، ان العاقبة للمتقین، بشک عاقبت او انجام چې دی دا د پاره د متقینو دی، د پرهیزګارانو دی. دلته انجام الله متقین لور کړ. دا پنځمه رکوع شروع کیږي د سورہ ہود علی نبینا علیہ السلام. مخکې رکوع کې بیان د عاقبت د منکرینو، دلته هم بیان د عاقبت د منکرینو دی. د هود علیہ السلام د قوم واقع دا چې کوم دی الله تعالی دا ذکر کوي. هغې انکار کو فهلکو، چې انکار یې کو، بد انکار نتیجه دا شوه چې دی چې کوم دی نو دا هلاک شو، الله تباہ کړ، برباد کړ. د دې رکوع خلاصه بیا التذکیر بایام الله، تذکیر د خدای په حوادثو په عقوباتو. بان قوم عاد دعاهم هود علیہ السلام الى التوحید، دا هود علیہ السلام جو د خپل قوم بل توحید تا او چې د رسالت تا انکروا انکار فهلکو، بس هلاک بسبب الانکار، په سبب د انکار سره. وای ځکه د پیغمبرانو ته چې درد ورسوي دا سبب داعیه د عذاب د الله تعالی. بل مقصد د ټولو پیغمبرانو مشترک دی، توحید، رسالت، معاد، اصلاح د قوم. من قدرت الله تعالی الباهره، بیان د قدرت باهره د الله تعالی دی. وان کان للحق لا ظرف لله تعالی، کو څوک د حق نه انکار کوي خدای ته به ضرر نشته دی، بلکې منکر تبل للمنکرین، منکرینو ته ضرر دی. په دې لعنت په دنیا او په آخرت کې. بل اطاعت لره دخل په نعمتونو کې، لکه ماشه دخل دی په نقمتونو کې. هر شی په خپل ضد باندې معلومیږي. دیو جنا چې څوک دنیا کې تقوا کوي ضرور مې حیث لا احتسب، دا ته رزق ورکوي چې دوی ګمان به هم نه، غیبي امداد به ورسره وي. وإلى عاد أخاهم هودا وأرسلنا إلى عاد، لګلو ما قوم عاد تا رور د دې په قبیله او په نسب کې نه په دین کې. هود علیہ السلام قال یا قوم، ولد ای زما قوما، اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ، ما لکم من الہ غیره، معبود غیر د الله نه بل څوک، ان انتم الا مفترون، تاسو افترا کوونکي چې خدای سره شریکان ګرځو. یا قوم ای زما قوما، لا سلکم علیہ اجرا، سوال تا په دې تبلیغ باندې د اجرت، ان اجر الله علی الذی فطرنی، د اجر زما مگر په هغه ذات چې دې پیدا کړې ما، افلا تعقلون، تاسو سوچ نه کوئ.
ویا قوم استغفروا ربکم، اے زما قوما طلب وکئ د مغفرت د رب پلنا، دا ترغیب چې استغفار ته او توبې ته. ثم توبوا الیه، بیا الله ته په اعمال صالحه سره. یرسم علیکم مدرارا، وبلیږي الله په تاسو باندې اسمان ورون کې دی باندې قحط راغلو، باران پې نه کېدو، باران باندې شروع شي. ویزدکم قوتن، د تعالی قوت او بالمال والبنین، په مال سره او په زامنو سره. الی قوتکم قوت تاسو ته. ولا تولوا مجرمین، مگر دې مجرمان جرم کوون. قالو دیور تو ویل یاهودو، اے هود علیہ السلام، ماین ببینتن تم تارکی په حجت واضحه سره، من تارکی الہتنا، من په الہو قل عن قولک استاد وینا پوجا، من حق بمؤمنین، نو من ایمان نون کی دا سوزا انکار ہے. ما جن بیتن یوشو، مان تارکی الہتنا دوشو، مان حق بمؤمنین دریزل انکار شو، دا چکم دے دی کلکو په انکار کی. ان خذت تر مزید ورتوي نوای مونږه ان فیده، مگر رسولی تا ته بعد الہو زمونږه په بدای سره دا 1000 والے په څه ته خبرې کوي. قال انی اشهد الله، ولتا هود علیہ السلام زه گواه کوم الله په خپل ځان باندې، واشهدو او تاسو گواه شئ انی بریء مما تشرکون، بشک ز بیزار د هغه نه تاسو شریک پیدا کوي الله سره. من دونه ما سوا د الله نه، فکیدونی جميعا، ما ته تدبیر جوړ کړ ټول، انتم والهتکم، تاسو سره د الہونه. ثم لا تنظرون، بیا ما اتلا تنظرونی دے، مال مهلت مرا کوي. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، بشکا ما توکل کړی دے، دا ترغیب د توکل تا په الله باندې چې رب زماره او رب تاسو دے. ما من دابتن، نشته او دابه ما دب علی الارض الا اخذ بناصیتها، الله نیون کې د ناسیه د وچول نیون کې دا کې د قدرت کامله نه ده. ان ربی علی صراط مستقیم، بشک رب زما دا په صراط مستقیم دے، پنی غلار دے، خلقنی غلار ته بلینو. فان تولوا، که تاسو اراده کوي، فلا حرج، فقد ابلغتکم، ما تاسو تبلیغ وکړو پر ذمہ می خلاص کا. ما ارسلت بیا غچ بلیګل شی ما الیکم تاسو ته، واستغفر ربی قوما غیرکم، خلیفہ بکی اللہ قوم غیر تعداد با اللہ ہلاکی، نور قوم با اللہ تعالی راولی. ولا تنو شیئا، اللہ تا درن قلیلن، شان ما قلیلن دے، صفت موصول محذوفہ دے کہ درن دے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، رب دما بے شک ہر چیز بانی ساتن کے نگاہ بان دے. لما امرنا، ہر کے امر دما عذاب سرا، نجنا ہودن، لازکما ہود علیہ السلام آن منو معو دسرکم مومنانو برحمت برحمت سرمال جانبنا، ونجیناهم من عذاب غلیظ، ما اخلاق دے عذاب سخنا. او وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم، دغه مذکور عادیانو چې هغه تجاد انکار کو زما د آیاتونو نه، انکار کو پایتونو د رب باندې. واسو رسوله، انا فرنو پیغمبرانو، دیو پیغمبر عیسان د ټولو شو، دیو پیغمبر تکذیب د ټولو شو. واتبعوا امر کل جبار عنید، دی تابع دا امر ہر جبار جبر کو ان کے عنید معاند دی دا حق سره دشمنی ہے. واتبعوا فی هذه الدنیا لعنہ، در پہ بدی دنیا کے لعنت، ویوم القیامت، اور پرد قیامت بانے ہم بدی بانے لعنتی. الا ان عادا کفروا ربهم، عادیان کفر کرو پر ربانی. الا بعدا لعاد قوم هود، لروالی دی اللہ دی رحمت نہ ہلاکت دی دا پار دا عادیانو جو قوم دا ہود علیہ السلام دے. دا شپږم رکوع شروع کیږي د سورہ هود علی نبینا علیہ السلام. د دې رکوع ما قبل سره ربط مناسبت ظاهر دلتم هلاک د منکرینو، نجات د مقرینو، دلتم هلاک د منکرینو دے او نجات د مقرینو دے. کنه د دې رکوع خلاصہ به التذکیر بایام الله، تذکیر دے په حوادث او په عقوبات د الله باندې. بین قوم سمود رد الدعوت الى التوحید، سمودیان چو دی دعوت توحید رد کو، فهلکو دی ہلاک شو. بیان د بعد توحید دے اور ترغیب دے استغفار تا، بل بیان د نجات د مومنینو دے او احانت د معجزین، دا سبب د ہلاکت تا قوم دے. وبین قرب اللہ تعالی علما و قدرتا، بیان د علم د اللہ تعالی دے
پیتا د قرب د الله دې په اعتبار د علم او د قدرت سره. او مذمت د تقلید باطل دی. باطل کو به تقلید کې کوم دې دا نه کوي، په خلاف د تقلید حق نه، تقلید د عالمانو، تقلید د هدایت والو، تقلید د ائمه مامور به دي کنه او ممدوح دي. وإلى ثمود أخاهم صالحا، لګلو ما قوم ثمود تا رور د دې په قبيلو په نسب کې صالح عليه السلام. قال دور تو ویل یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، اے زما قومه عبادت کوي د الله، نشته تعالی اله غیر د الله نه. وانشأکم من الارض، الله پیدا کړی د ځمکې نه په اعتبار اصل سره، یا نطفه چې دا د غذا نه جوړي، غذا په ځمکې نه پیدا کیږي. واستعمرکم فیها، تاسو په دې کې عمار ګرځولې آبادون کی ځمکه مو آباده کړې ده، عمارت المکان بالمکی. فاستغفروه، الله نه بخنه غواړي مولي راي الله ته پاوالو صالحو سره. ان ربي قريب مجيب، بشکر ما قریب د علما و قدرتا مجيب قبلون کړي د دعاګانو ا د توبې کړي. قالوا دیورته یا صالحو، اے صالح علیہ السلام، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، تا وی ته په من کې امید لرل شي په خاله مونږ ته به مشري ته به سیدی تار تنور خبر شروع کړي. اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، یا تم منع کئ چې عبادت کو دا هغه چې عبادت کو پرونو، بلکې مم منع کو دي. واننا لفي شك ما تنهي مريب، بشکم په شک دان ته مونږ ته بلی چا توحید الله دې او مريب واقع کوونکې پریبت کې په شک او په اضطراب کې. قال یا قومي، اول د ازما قومه، ارائیتم خبر را قیمت تاسو، ان کندا بیتی من ربی، کیم بہجو آسا جانے درب فلنا، واتانی من رحمتن، اور آکی ماتا اللہ رخبی جان رحمت چا نبوت دے. نو فمین سرونی سوک بچی کم دے آدمہ امدادو کی، من اللہ دا اللہ را طرفنا، ان عسیتو کذب امری دا اللہ کم بالفرض، وما تزیدوننی غیر تقصیر، ندیاتی کہتا تمال رہا مگر غیر د بصیرت نہ فی خسارکم، پتیان و پتا اللہ لازم بصیرت ستاسو په خسران کی اغزیاتی کی نو. ویا قوم، اے زما قوما، هذه ناقۃ اللہ، دا د خدای خدا اضافت تشریفی دے، خدای له بارونه نه راوړي، که مخلوق ای ټولی اونټ کې مخلوق دي، که خدای له سکار کی او خدای له کار نه کوي، دې ته اضافت تشریفی وای. لکه ناقۃ اللہ شو، بیت اللہ شو، نور د دې امثال شو. دا د پر آیتن، آیتن حال له عمل بدی کې معنا د فعل دا چغا هانا او نبه معلومیږي، او د ذهین اشارت معلومی او شیرو او نبه او شیرو. ناقۃ اللہ لکم حال کونی آیتن، چې دا یو علامه ده. فذروها، دا دی طلب کړو چې د غټنا او خراو باسا، غټلو خراستل د دې سم مناسبت نشته. دی ویل بس دا براونی شنو بزنگ معنی با پورا شنو، خوبت معنی بسیار. دا پیغمبر علیہ السلام ہر ممکن طریقہ چوی او چا قوم راہ راست راشا، بس دو رکعت منزیو کو خدای تا سوالو کو، گٹی معنی فریاد شروع شو، گٹا او چودا او خطر ہوتا، او خی فریاد شروع کو، لنگا شو بچے تے پیدا شو. دا لوی معجزہ دی اولی دلا سرداغی نا دی داغی معجزیم بھی ذاتیو کرو. فذروها، پری دے دے لرا تاکل فی ارض اللہ، جو خری پزمکہ دا خدای کی. ولا تنم بسوئن، مو پسو بزر سرا بس پینو وای بل ضرورت اور رسے. فیاخذکم عذاب قریب، تعلمون جی عذاب قریب ہے. فعقروها، دی پس پینو والا او ذبح کرا او انڈا کرا او تقسیم کرا، چی نوح علیہ السلام صالح السلام سو خبری دو دی بیوی شلیوا. او تے ظالمانو دامو سوکل کدا بچے بچی ممکن دا بچے فریاد کو بس گٹ بانے نہ گٹ اس بیاو چاو دو. فعقروها، دی پس ټولو پس نو والے خودی پر رداو خدار بدبخت د قوم اشقا اغه والے وکړ. فقط تمتو فی دارکم ثلاث ایام،
ورته پیغمبر اسلام ته وویل نفتی رکای او په دې کور خپل کې درې ورځې یو ورځ مخونه زړ به بل بصری بل بتوري فسلم عذاب راځي اقص ورمانو ذالک وعد غیر مکذوب دا ونه دروغجن کړي شوی فلما جامرنا امر زما په عذاب سره نجنا صالحا خلاص کما صالح سامل امنو ما اتی من راو سر صالح سره برحمت منا پر هنوا جانونا ومن خزي يوم اذ او در رسوای د دغه روزنا اغي می بچ کړل ان ربک هو القوي العزيز بشک قوی د صاحب د قوت عزیز غالب د خپل مخلوق باندې واخذ الذين ظلموا الصيحه هغه سان چې ظالمانو صيحه جبر سم هبتی چغوالا دونه پریوتل فاسبو فی دارهم جاسمین خپل کورو کې باریکین علی رکب د غزیدل خپل مرګ دیم نصیب نشو تون من پاتې شو کعلم یونا فی حاله کدیړو مخیم دلتوینا دا سه حالت جوش لکه چې اړوینه بالکل ختم چونه است نابود الا ان سمود کفر ربهم حمودان کفر کو پر رب باندې الا بودل لقوم سمود لریوالی رحمت دا هلاکت دي د پاره د قوم چې کم دي سم نام وخت است اگر وخت داخل الله دا په معنا کې مفعول شو دی وجنه که ظاهر کې دا خبر واقع شوه دی د حاضری د پاره خدا په معنا کې مفعول دی نو دی وجنه دا حال د مفعول نشو دا صحیح دی دا حال صحیح دی چې نه صحیح کی دا خبر صحیح نه ده دا غلطه ده تراوی کوي دریا سلور کسان جمع کی نور مزونه جماعت کې صرف تراوی کوي تراوی کیږي او چې ځان لیکید جماعت فضیلت زیات دي چې جماعت تراشي او چې دینو غاڼي سره یو کی او تراوی هوږي کور کی आवाज ځان لکای هم کیږي خانسیان میں گن کی در اسقاط کی تقسیم ہے شوت کہ نفر اول میں دہن قبول کر دیو بے گوت قبول کر دم پس دل ان میں شود کہ بد حد دا کچره د کور د پاره چې د کور په جوړ شي نو ټیک ده په اشاره واړی بیا کدا د مړي د فائدې د پاره د مړي فائدہ پدې کې د چاغه بلټور کې د بلټور کې د بلټور کې البته دور معنا جوړیږي چې د قبض کې په شهر واړی نو د قبض په کې دور د کمی راغی کچر حرم شریف تراوی ډایرک په ټي وي نشین اقتدار پسې جایز ده وکنه او جی جائز اور پسے غیبا عربستان کے تبدل تے دو خدای بندہ اتحاد دا مکان خو شرط تے دل تک چې تپبل ځای کی امین کې دلاری نو اقامت اقتدار نه صحیح کیږي انو بیا پاد چې دینو عربستان کې طوفان په تمام دنیا او تمام دنیا کو چې دا نارینه زنانه را غونډول خدای د پاره چې دوباره نسل قائم شي کنه بیا دا طوفان مسله داوم هو ضمیر راځي الله ته دی هو اصل کې هو دی په اورادو کې هم راغله دی الله هم راغله دی هو الله داوم راغله شات مسروقه باندې ذبح او تکبیر ویل کافر کی کنا دا په خانه مسله ده پردی باندې دې چې تکبیر وای نو حلال یو کنه استحلال ده حرام ده کفر ده دا په خوا جګړه په خشو او بل وی سره مال راو مسائل ضروری وفقه من تالیف محمد فرید مفتی صاحب دا تالیف له معتمد دي چې پای اعتماد نه کینو بچاوه کې د خدای بندا امام په دویم رکعت کې قیام تلاړ او فتح سره بیا قیدی تراغه نو دا دې چې تلو نو قیام فرض او د فرض نه انتقال واجب وتا دا مفسد لیکي فقها بیا دې ناراض ساو بکی دوبه په ټولو دنیا یو کنه بیا دا او په ټولو دنیا جنت کې و پیریان مونږ وینو او کنه د سردار پیرانو سره دې څه کار دی
جنت کې به منګ وینو منګ باندې ویني خدا مې د پاره په سب خفقان به کنه جنت کې خو آزاد دي جنت انجا کې آزارې نه باشد کسی رابا کسی کارې نه باشد دا د فارسی باندې تاسو کوروره دا د چا نشي خی داغه د قوم واقعه هغه الله ذکر کوي د دیرو کو خلاصہ التذکیر بایام الله بان قوم لوط علی نبینا علیہ السلام قطع التعلق مع الله تعالی فهلكوا نوح علیہ السلام تعلق الله سره داغه قوم قطع کو نو هلاك شو وان الخوف الطبيعي لا ينافي الكمال طبيعه چراشی دا منافی د کمال سره نه بیان شان ابراہیم علیہ السلام بیان د شان د ابراہیم علیہ السلام دے احانت الضیف احانت المضیف د میلمه بیزتی د قربه بیزتی دا بیان و بشات اسحاق علیہ السلام خوش خبری ورکول ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام د ولد او یعقوب ولد الولد انبیاء علیہ السلام علم الغیب الا باعلام الله ایل علم غیب نشتا مگر په اعلان د الله سره چې الله ولور کی نو بس هغه عالمان شي او کني نو بیانې ورته پته بسم الله الرحمن الرحیم ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى راغلو رسول زما چې ملائکو ابراهيم عليه السلام ته په خوش خبره سره د ولد او د ولد الولد قالوا سلاما دیو ته جمله فعلیه او سلمنا سلاما قال سلام دو ته جمله اسمیه راوړه داغین اخ جواب ورکو سلام من قبلی علیکم جمله دلالت په دوام او په ثبات باندې کوي فما لبس ان جاء بعل حنیز د درنګ تیر نکو مگر چراتلی وکل باغس خو ریت سرا دینه چې ملماله بخښه راوړي خېچ دې کچغه خدا بیا چریتی د پوخ په نسبت کې داوم ده ملماله بخښه راوړي فلما را ایدیهم اخوس ملک دی خوراک نه کوي چې ویلې د لاسونه د دی لا تسلیک نه رسیدل دی خوراک تا او د عجل حنیس تا نکرهم د ناشناو غنل چې ما زرد پر راغلی په خوا قاعده داوا چې چا دراده دغه نمک بینه خوړو او اوس خو نمک مو خوري زرمو ترسینو واجس منهم خیفه اما علم کله دین یرا د سر یرا پیدا دا چې ما زرل نه راغلی ینه معلومه چلا چې خوف طبيعي منافی د پیغمبرای سره او د کمال سره دانه دینو قالوا لا تخف دیو ته مېریګا ان ارسلنا الى قوم لوط من به شکل کې شو قوم د لوط علیہ السلام ته امراتو قائمه اهلیه ده سارا لولاړه وضحکت دیو خاندل استبشارا بعلى قوم لوط علیہ السلام دا خوشالي خار کړه په هلاکت د قوم د لوط علیہ السلام باندې فبشرناها باسحاق دل من خوش خبری ورکا اسحاق علیہ السلام ولد سرا اسحاق یعقوب رست اسحاق یعقوب علیہ ولد الولد قالت اول دی یا ویلتا افسوس دے مالارا اصل کیا ویلتی دے یہ بس طالب سے ویلتا شو اعلدو یا سجی قول بکوما وانا عجوز او زب حالت دا عجوزیت دا پیرائی کے ما دا تقریبا یو کم دا سلو کالو حتی دا ابراہیم السلام دا شپک سلو کالو وازا بالی شیخا دا زما شوہر دے په حالت د شیخ بهار کې د شیخ دے بیا دلته کې کوم دے بیا د بالی نه دا خبر واقع شو دا حال او دلته معنا انبو شیرو بالی دا معنا کې مفعول شو شیخان دنه حال شنو ان هذا لشنا بیا دا چټرولېږي ان هذا لشيء عجیب بشک دا یو شی د عجیبه ناشنا کنه قالو دی ورته ویلو اتعجبین من امر الله آیات تعجب کې د امر د خدای نه رحمت الله وبرکاتہ علیکم رحمتنا اللہ تعالی دی برکتنا اللہ تعالی دی پتا سبحان یا اہل البیت اے اہل بیت انه حمید مجید بشک اللہ حمید دے ازل کے استایل شوی دے
مجید صاحب د مجد او د عزت ته هر کله خوش خبری رااله ابراهیم نه هیبت او یاره لاړه پته ولګی دا خو ملایکی دي ډېر پته ولګی دا چې پیغمبر تاول علم نو چې دا ملایکی دي خو چال خارج ورته نو پوښ فلما ذم عن ابراهیم الروع هر کله چې ابراهیم نه هیبت وجات البشران را لرته خوش خبری یجادلنا فی قوم لوط مجادله کولا په قوم د لوط علیہ السلام کې ان ابراهیم لحلیم اواه منیب ابراهیم علیہ السلام دا صبرناکو او رجاء الی الله کثیر التعصف او دارن منیب راجی کی دن کے اللہ تعالی تا یا ابراہیم علیہ السلام اعرض عن هذا ارادو کا دا باس مکوا دای سره بات شروع کو یو قوم کې 300 کسانی هلاکوي نه 200 کسانی سلوي هلاکوي نه نو لوط علیہ السلام دے من په دی باندې عالمانو انه قد جاء ربک امر در رب سا نو آتی عذاب غیر مردود کی تراتون عذاب داسې عذاب یعنی شو واپس کولې لما جاءت رسلنا لوطا ددن رخصت لوط علیہ السلام ته ورسېدل ارکرار رسول زمان لوط علیہ السلام ته سی ابهم غمجن شو بدی سرا بدی ان چې میلمان رااله د قوم بدتمیزه پوجا چې قوم بدی ته نقصان رسی وضاق بهم زرعا تنگ شو بدی باندې جهاد د سینینا سینه کې تنگی رااله وقال هذا يوم عسيب بلدارو د ډیره سخته وجاءه قوم يهرعون الیه قوم خبر شو راغ قوم دده په جلته سره اوسته شو دتا تکسو پمنډه را روان کی ومن قبل كانوا يعملوا سيئات دې نمخ کې عمل کول دي د بدو او ناکار خبائش پدی کې موجودو قال یا قومي او ته ای زما قوما او له بناتی دادو متونه زمالونه دي هن داتا د پارا تر دي نکاو کوي ناجائز مکوي فتقوا الله دینو یری گئے ولا تخذوني في ضيفي مرسوا کوي ما په میلمنو زما کې د میلمه بي عزتي د قربه بي عزتي دا الیس منکم رجل رشید دا د نشتره او رجل رشید نو امیر صاحب سے سامنے حواله کی دادن میلمه او د میلمه بي عزتي د قربه بي عزتي دا بدا به مون سره دلته پنانی ولیدا او پیس قیمت باندې مونږه اسامه سے ابنا واله کو ایو نه مونږ ته واله کړي مونږ بداو کو مونږ بداو تاسو بداو کې نو بس افغانستان بس تاسو قبرستانی بیا ټول به عدالت ختم الیس منکم رجل الرشید پتا سو کې عقل من سړی نشته چې په خبره پوه شي ټول نه پوه او ځای شي قالو دی ورته سوی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق دی ویل تعلیمی نشته مونږ لر په بنات استاد کې حق استادونه استاد امت لونه دې کې زمو حق نشته مونږ هم دغه کار وکړو وانک لتعلم ما نريد او بشک تعلیم پاغا چې مونږ کوم اراده لرو په قندهار کې دا بدعت دینو تازه شوو الکانی پکې ودول دوالکانی واده کړیو مولای بوته نکاح له تړاوي دي الک نکاح څنګه دا زغه وشت بلې وغوښته هغه وي خطرم دلا بس بیا راغه میر سے ته خبر او که معاملې خدا غسل تری وفد منګولېګل استاد تا چې دغه حالات ته د زنانو به عصمتي کیږي او به حرمتي کیږي نارینه او زنانه مختلط ناسي دفترونو کې هغه ول دا زما د وسبار بس مجبور شو بس موږ ګرځیدو په منیش پر سره 50 طالبان پیدا شو وسله او کوټه نشته یو پوسټه کې چا وسله راکا بس قدرتي روبو ای بي امدادو ی خلق د مخالاله طالبان د شان الاله بس قندار لګیرو د کې صفاشو آیا ولک واده چې کړي وغه هو تختید ادابل مولان دي په چوک کې متورای ک چې خلق ته عبرت په نظر باندې وګوري دا حالات نو دا بدعت دی تازه کبیا دا شی بیا شروع خیستا لکان چاره استه نشو بارت په مخه کړي به بس وانک لتعلم ما نريد بشک تعلیم هغه چې موږ سره اراده لرو قال لو ان لي بكم قوه اولد کاش شمال وې پتا سبحانه طاقت او آوی لا رکن شدید یا ما پنانی ولې هغه عشیره قبیله مضبوطه تا یا الله د پاره د شرط ته لبتشت بكم پتا صبح میں حملہ کړي وا مقابله و مر سره کړي وا قالو یا لوط اول دی الو علیہ السلام پکې غما
انا رسول ربک من رسولان در ربستایو ملائکو لن یصلوا الیکا نشر سیتا تا بضرر سر بسوئن اسر باهلک بقطع من الليل بوز اهل پل پټوټي د شپکې په طایفي د شپې کې د شپې وزا ولکن احدن التفات نرتان د پشاب نه ګوره د عذاب ځای ته قتل دام ندی پکار الا مراتک مگر زنانستا هغه چې کوم دی انه مصیبها رسیدون کې دی هغه ته ما صابهم هغه چې دی ته رسیږي انما د صبح ما تم احدن الا امرات هغه بګوري اهلیه دا چې کوم دی در پرده د کفارو مرګري وا انما د صبح د دې میعاد چې کوم دی صاحب سبا دی دی زر غواړم خدایا الیس صبح بقریب سبا نږدې نه دی بلکې نږدې ده کنه علما جمرنا هر امر زما جعلنا عالیها سافلها او می ګرځو عالی د دې سافل د دې زبر می زیر کو زیر می زبر کو لاند می باندې کو باندې می لاند کل عالی ای عالی قراهم سافلها امطرنا علی حجارة من سجیل امور په دی باندې کانی د کوت کانی نه ډیره ته جوړي مندودن متتابع پر لپسې مسومتن نشاندار چې کوم په سفرونو کې ای باندې مزه په ځای کانی رالل نو د هر چا نوم پای باندې لیکلو عند ربک در رب صاحب باندې مهم ظالمین به بعید نه دا قران د لوط علیہ السلام د ظالمان نه لري دا تذکیر شو به ایام الله دا د خدای چې کوم دینو په حوادثو باندې امت حاضره تا هغه ته پنځو او هغه ته نصیحت شي دا تمر کو شروع کیږي د سورہ هود علی نبینا علیہ السلام مخکې بیان د نجات د مؤمنینو هلاک د منکرینو دلته نجات د مؤمنینو دی او هلاک د منکرینو د دیرو کو خلاصہ التذکیر بایام الله بان شعیبا علیہ السلام دعا قومه الى التوحید شعیب علیہ السلام پر قوم توحید توبہ لو فانکروا دین کارو کو فهلکوا نو هلاک وبیان اہمیت حقوق العباد او بیان دا اہمیت دا حقوق العباد دے کہ حقوق العباد دا غیلو مقام دے اللہ خپل حق معاف کئی او دا بندہ حق نہ معاف کئی وبیان مرض لقوم شعیب علیہ السلام بیان جو خاص مرض دے دا شعیب علیہ السلام دا قوم منصب الانبیاء تبلیغ دا پیغمبران منصب تبلیغ دے دون الاجبار والاکراہ اجبار و اکراہ نہ دا میں بعض اقوام اجمالا بیان دا بعض اقوام دا اجمالا مقصد انبیاء علیہم واحد اصلاح القوم دا پیغمبرانو ټول مقصد یو دے اصلاح دا قوم دا عقیدتا و عملا عقیدہ خشی عمل خشی او معاشرہ خشی او معاملہ خشی دا او بین استحزاء دا قوم چا قوم توخی کئی و بین عاقبت الاستحزائی او بیان دا انجام دا استحزاء والترغیب الى الاستغفار والتوبتی ترغیب دا استغفار تا اور ترغیب دا توبے تک ولامد ناخاهم شعیبا لگلے میں قوم مدین ترور دی پا قبیلے کے شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے زما قوما عبادتو کہ دا اللہ نتال الہ معبود غیر دا اللہ نبلسو دا ما لا الہ الا اللہ شلا ولا تنقص المقیالا دی خاص مرد نشاندہی کئی من نقصانی کوئے پیمانہ والمیزان او تول او تلا تول کے نقصان مکوئے پیمانہ کی دی بدو کاسی ساتلی او دو تلی بے ساتلی دو کانی بے ساتل درند او سپک لوے پیمانہ وڑا پیمانہ اراکم بخیرن تاسوئے بخیر سر پا نعمت سرا مستغنی دا دی تطفیفنا یخاف علیکم عذاب یوم محیط یریگم پتا زبانی دا عذاب دا ردی محیطنا کیا گا رد قیامت ویا قوم اے زما قوما اوف المکیالا پرور کوئے پیمانا والمیزانا و تلا طولم برابر کوئے بالقسط پادل سرا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم نقصان مکوئے خلق لرا پاشود دی گئے ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر دے پنمک فساد کون کی دا حال موقدہ دے کنا صوفیان وی دی کی شرط مکیال المحبت تا دا محبت پہ انمامانا اللہ سرا دا پورا کا او میزان نمراد میزان دا طلب دے محبت دا پاروں میں خیال دے اغدا دے چی قط تعلق دا ما سوا اللہ نا
او دارن طرف د پار میزان دی هغه سیر دی علی قدمه شریعت و طریقت د طریقت او د شریعت په دو قدمونو باندې په دې باندې تللی طریقت بم خیال ساتي د شریعت بم خیال ساتي دا نه چې شریعت طریقت کی شریعت پرې دی کل طریقت رد شریعت و هي زندقه کم طریقت کی شریعت رد کی دا زندقه دا الحاد دی او بی دینی دا کوي اخده ته مسافت دی 2 قدم دی ہس مسافت 2 قدم در راہ دوست 1 قدم بر نفس خود 2 قدم بر کوئی دوست بس 2 قدم لار دا یو قدم پزان کی دا نو په 2 قدم بخده ته ورسیږي بس 2 قدم لار دا دومره لند مسافت ته چاته لا لند کی نو ایت لند دی خیری بقیت اللہ اگر رزق باقی دا اللہ جتا سره دے بغیر د بخسنا خیر لکم دا بہتر دستا سو د پارا د دې بخسنا ان کنتم مؤمنین بشرطی ک تاسو مؤمنان یې نو دا کار مکوئ فترک البخسا تاسو دا بخس دا نقصان په طول او په پیمانه کې دا چې کم دینو دا پرې دی کنه ومان علیکم بحفیظ اخیر کوتی پتا ځنه غهبان نیمه چې تاسو وځه ساتما یا په پیوکار مجبور کوم بس زما دې تبلیغو ما درته وک بس قالوا یا شعیب اول دی اے شعیب علیہ السلام الصلاۃ تامر ان نتکما یعبد اباؤنا یا مستات امر کی چې پری دمغه چې بات کو پلرونو دمغه دې کثیر الصلاۃ نو د ټوخ ور سره کوئی چې مندر تداوی او څه تا تدا شهیداوی تا تدا مولایداوی او ان نفعل یا من پرید وغه چې کو په مالو کې زمو سره اراده دا من پریدو تا تدا مزداوی نه کو دا کار نه دا د مال دا کار پیدو او نه عبادت د غیر الله پریدو انک لانت الحلیم الرشید بیشک ته حلیم صاحب د حلم او رشید صاحب رشدی دا په معنا کې استهزاء دا ټوکې لکه سړی بوزدل ته وای چې ته ډیر دلاوري او ډیر روري او دا بخیل ته وای ته خو جواد ډیر سخی حاتم تائی دا دی استهزاء کی قال یا قومی اول د ازما قوما ارایتم خبر را کما تاسو ان كنت على بينه من ربي فشرك يمز بحجت واضحه ما جانب در رب زمانہ ورزقني منه رزقا حسنا او مال رزق راکی رزق حسن اف اشوبه بالحرام نداز حرام سره غډوما جو سره بحث کوما بلکې نه کوما وما اريد او زه اراده نه لرم ان اخالفکم چې مخالفتکم الا ما نهاکم عنه چې د منکم تاسو بحث د منکوما او زه به کوما تدا څه نه کوم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت زه اراده لرم مگر د اصلاح څومره زما طاقتي د اصلاح عقیدتن عملا اخلاقا معاملاتن معاشرتن د ټولو د اصلاح کوشش وکوم وما توفیقی الا بالله مگر په الله سره د هر څه چې توفیق خدای مال راکړي علیه توکلتو په الله زما توکل علیه انیب الله تراجی کیږم ویا قومي اے زما قوما لا یجرمنکم باعثنی کی تاسو لرا شقاقی خلاف زما ان یصيبکم جورج داستا مثل ما اصاب قوم نوح مثل رسیدلی قوم نوح علیہ السلام تا هود علیہ السلام صالح علیہ السلام او لوط قوم ساتونه بعید لري نه دي دا د دې اجمالاً ذکر وشو اسنه پتا سو دغه مصیبت راشي واستغفروا ربکم تر بخنو ک درخپلنا ثم توبوا الیه بیا راجیش الله تا ان ربی رحیم ودود رب صاحب درحم دے ودود صاحب د محبت دے قالوا دو یا شعیب مانو کثیر مما تقولو من نه پوهیږو په ډېر د سوای خپې پوهېدل سړی خبره پرې نه لګي دا ته سوای وایې زه ستا په خبرو پوهېږم نه چې راته سوای و انا لنراک فینا ضعیفا موږ وینو تا په موږ کې کمزورې ولولا رهتک که ستا دا ډله نه وې تبروالی دې نه وې لرجمناک موږ به ته پر جم کړې سنګسار کړې به من تعلینا بعزیز ته په موږ باندې ګران نه کنه عزتمن نه قال یا قومی ول د ازما قوما اراتی عز علیکم من الله ایا ډله زما عزتمن د پتا د الله نه تخله حکم نو نه د ډله خیال ساتي واتخذتموه وراکم ظهریا
تاسو نیول له الله لرا حکم د الله لرا شاته د شاګانو نه شاته غرزول شوی د خدای حکم شاته غردو اډړل خیال ساته ان ربی بما تعملون محیط رب دما تعمل کو احاطہ کن کے علما و قدرتا ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل اے زما قوم عمل کو بقبل طریقہ زم اول کون کے سوف تعلمون من یتی عذاب یخزیه من هو کاذب رب تاسو عالمان شه هغه چا چې عذاب چې رسوا کید لرا هغه سوچي دروجن ورتقبوا تاسو انتظار کوئ انی معکم رقیب زم د تاسو سره انتظار کوم ولما جاء امرنا امر زما سو صحوا ان نجنا شعيبا خلاص کوم شعیب علیہ السلام والامنو کوم مومنان د سره برحمت سره ما د جانبنا واخذت تسل ظلم الصيحه ان یات ظالمانو هبتی چغه وسان ډیر نور پریوتل او بيدارهم جاسمین وګرځي په خپل کورو کې باریکین راکب ټون من پراتو د غوځلو په مرګ نصیب نشي کأن لم یغنوا فیها لکدی مقیمه په دې کلو کې ونه لکه چې نیست نابود الا بود لمدنا کما بيد ثمود خبر لري دي هلاکت دي د پاد قوم مدین کما بيد ثمود لکه لاکشو چې د سمودیان کړو دا بل زراضی چې دی لیدې یوم الذله ورځ پر راغلی و وي خلق بارو جمع شو ګرمي وسخته تګیو نو ورځ رااله یخ بادو پکې دیغه ته ټول لا جمع شو سپکلو کې پاتیو کلو هغه په دې هلاک شو او د ذلی هغه نه پیمانه الله تعالی اور نازل کړ او سوځي دلدلان دي دا نه همرو کو شروع کیږي د سوره هود علی نبینا علیہ السلام مخکرو کو کې هم نجات د مؤمنینو هلاک د منکرینو دلته هم نجات د مؤمنینو دی او هلاک د منکرینو دی د دیرو کو خلاصہ بیا التذکیر بایام الله بان جرم فرعون کان قطع الناس عن التعلق بالله د فرعون جرم داو چې د خلق د خدای د تعلق نه منع کو ځان ته راړو ولذالک هل التابع المتبوع تابعم هلاک شو متبوم هلاک بل سبب هلاك الاقوام الماضيه الانكار عن التوحيد سبب د هلاکت تا قوم ماضیو انکار د توحید نه المنکر ملعونون فی الدنیا والعقبہ کم چې منکر دي هغه لعنتیان په دنیا کې هم دي او په عقبہ کې هم دي کړي وان تعالی یظلم الناس شیئا خدای په چا باندې ظلم نه کوي زیاته په چا نه کوي بل تذکیر دې بما بعد الموت او بیان د دلیل د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بما الغیب و اعلامه او مذمت ته تقلید باطل باطل کو به چا پیروي ا دې چا تقلید دا بنه کوي او چې تقلید د ائمه ده اخو مشروع نه بلکې دې وخت ضروری ده نو ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا لګلو موسی سام په خپل علامو سره اتینا موسی ته ساتم بیاناتن نه موجودي موسی علیہ السلام ته ور کړی او سلطان مبین او په غلبي ظاهر سره دا غلبه ظاهر وا چې فرعون طویل په وقیم یا موسی ان یذنک او مسحورا پتا ګمان کو پتا جادو شوه دې غړې وړې خبرې کوي تو یا فرعون یذنک مسبورا پتا ګمان کوم د حالک دا موسی سره سلطان غلبه وا په زرګونو بچي قتل کړیو دوه تصوره سخت خبره مخامخ وکړه او هغه سره دې د سندادي په موسی سامان نه شپوله دا سلطان مبین وکړه چاته ملي ګلو فرعون تا اراکین د دولت د فرعون تا فتبعوا امر فرعون دي تابع امر د فرعون او فرعون برشید نو امر د فرعون سدید برابر نو حق نو یقدم قوم یوم القیامت دیبه په مخ کې د قوم په لپاره د قیامت باندې اوردهم النار داخل بکور د دنیا کې مخ روانو په طوفان په دریا به غرق کړل اخر مخ رواني او بیا چې کم نه نو په اور به الهو کې وبئس الورد المورود بد هغه ورد ګدر وارد کړی شوی ورد دغه ته کې اوځه ته د کندې دو بولاری ورتا دلته بوم د دوزخ ګدر دی هغه ډیر ناکار ګدر دی مورود چې خلق په واردېږي ته اوس به حاضر دنیا لعنه در به په دې دنیا کې لعنت و يوم القيامت لعنت او قیامت پر زم لعنت دی بے صرف دل مرفوض بد دی هغه چې کوم دینو
عون امداد المرفوض معان امداد کړی شوی دغه کني دا لعن خو امداد نه دی دام یو دې سره تحکم دی کنه ذالک من انباء القرآن نقص عليك من قائم حاسد دا اخبار دی د اهل قرآن بیانو تا بعض قائم دی اهل هلاک شو کله باقی دی او بعض رودلی شوی دی کلم هلاک دی او سکانیم هلاک دی وما ظلمناهم ما په دې ظلم نو کړي ولكن ظلموا انفسهم دې ظلم په خپل ځانو کړي دي ما غنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله دفونه کدي الهود دي هغه چې هغه بلی ما سوا د الله نه من شيء يبل شيء معبود باطل لما جام ربک که امر دربسا او لما هر کل چای د امر دربسا نو دی لګی دلی دي او د غیر الله عبادت کوي وما زادهم غیر تکبیب نه جادی لره غیر د هلاکت نه او غیر د خسران او د تاوان وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وظالمه دارنګه نیول دی دا دربسا چې کله اونې سیدی قرا ولرا و ازایو ادا قرا اهل دې ظلم کون کوي ان اخذه الیم شدید بشک نیول د الله تعالی دا دردناک دی او سخت دی د خدای پکړ ډیر سخت دی بیا ته سګنی شخلاص ان فی ذلک لآیه علامه د الله د قدرت لمن خاف مع عذاب الاخرته تاریخ د عذاب د اخرت نه ذالک مجموع له الناس چې جمع کوي لپاره خلق قیامت را ده ذالک مشهود دا یو مشهود ده یشهد الناس خلق به حاضریږي یته مجموع وي یته مشهود وي یته متناد وي ځکه د غږ یو بل ته بندا کوي انا د اهل النار نال اهل الجنه دي ځکه ته متناد وي کنه مان الا لاجل معدود نرستو د کړه ما د غیرت لرا مگر د پار د نیټه محدود مقرر دی هغه مقرر وخت دی لا جلی هل وقت الا هو یوم یات پار چې راشي د غرض لا تکلم نفس ابن کی حس نفس علم اذن دال بغیر د الله نه خبر نه کوله فمنهم شقي وسعيد باندې بدبخت دی او باندې بدبخت دا مر پر تفصیل دی اما الذين شقوا هغه کسان چې بدبخت دي ففي النار دی وفور کی هم فی زفیر دې د پاره په دې کې صوت شدیدای او شیق اور کوټه وا د خر دو आवाज ای اول چت आवाज کوي بیا ورو کتکیه اول ته چې دین واغې تا دا زفیر وای دویم ته شیق وای د خر په شان ودونه بکی قال جن به شو به بدی کې ماد صوت الارض سو پر جميع اسمان نوز مکه الا ما شاء ربک الا دربتا اثر غیر ما شاء رب ذات الا ما لا نهایت له کیا زیادت تر غیر متناہی پوری ان ربک فعال لما يريد ډیر کون کې داغه د پاره چې کوم اراده لري دا یو قسم او بس عن سعیدو ارچا خلق دی غانیک بختی وفي الجنه دا په جنت کې اجنه همیشه به په جنت کې ما څو تر ارث پر یمی کې اسمانونه او ځکه الا ما شاء ربک یا درتا چغت للی تر غیر نهایت پوری عطاء غیر مجزول دا سے عطا چغا وقت عطا ورکی عطا غیر منقطعه ابقت کیږي نه کنه فراتک مرتم مما عبد هؤلاء مکه په شک کې دا هغه نه چې आवाज کی دا کسان دا تاریخ دے اچھا کم دین امت تا ما عبدون الا کما عبدو آباهم عبادت کی دی مگر عبادت کو پلرونو دی من قبلو پخوال دینا وإنا لموفوهم نصیبهم بے شک ہم پورا کو ان کے حصے دے غیر منقوص چنوی پکر کمی شوی پورا اجر بور کو لازیات بور دا لسمر کو شروع کی گی دا سورہ ہود علی نبینا علیہ السلام مکه د موسی علیہ السلام واقعا وا او د فرعون او دلته تکمیل ده د دغه بقیه واقعي د دې رکو خلاصہ الله المخالفون يرفعون رؤوسهم بدعوتك ظاهرا دا مخالفین خوستا په دعوت ظاهر کې سر پورته کی لیکن عمل پہ نہ کی فکن انت شاغلا فی عبادت اللہ تعالی تو مشغول شپ عبادت اللہ کے وکن معتمدا علی اللہ اور اللہ بانے معتمد ہو سا
ومتوکلا وبعد ذلك انظر نتائج ذلك دین پس بیا نتائج تا گورا نتائج دې بسې کړه الله تعالی مجازن بافعال العباد الله جزا ورکون کې په عبادت سره ان خیر فخیر شر فشر کامل خیر جزا به خیر کامل بدی به بدی والتذکیر بایام الله وما بعد الموت تذکیر بایام الله او تذکیر په ما بعد الموت سره والترغیب للاستقامت او بل ترغیب د استقامت ته چې تاسو مستقیم اوسئ که استقامت چې دی دا ډیر یو ګران شی دی ډیر مشکل شی دی استقامت الاستقامت فوق الف کرامات استقامت د زرو کرامتونو د پاسه دی الاستقامت احد من ادق من الشعر استقامت ترنه تیره دی او د وختنه باریک دی چې دنیا کې به استقامت لړې آخرت کې به هم بیا په کل صراط باندې دی مستقیم لکه ماموري اچ توبه واسي تاسو راځي کیږي ولا تطغوا سرکشي مکوئ انما يعملون محيط بشکه چې عمل کوي تاسو یا بصیر بینا دي ولا تن الذين ظلموا میدان مکه چې ظالمان ظالم سره مرسته مکوئ ظالم سره مرګته مکوئ او فتمت اور مسکی څنګه رکوع دا